بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. منګو تاسو مسأله د تقلید کی بنزد دلائل د قران کریم نه ویلو چې قران کریم نه دا ثابت دا چې غیر مجتهد بعد مجتهد تقلید کوي او په غیر مجتهد باندې دا مجتهد تقلید کول دا واجب دي. دا زمنګ استادو پرونی سبق کې تیر شو. نن زمنګ استاد سبق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث مبارک او د دلایل. زمنګ استاد اولنی دلیل عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس عن عكرمة ان اهل المدينه حضرت عكرمة رحمه الله روايتي ان اهل المدينه سالوا ابن عباس کہ مدینی منوری والا خلقو تپوسو کو سوالو کو دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما عن امرأة طافت ثم حاضت عن امرأة دیوی زنان پبارکی طوافت چغی طواف اکو ثم حاضت او بیا حائزه شوا. تپوسی تیو کو چی دا زنان بو دلتی ساری کی کدا برخصتی کئی. قال لهم تنفر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما او فرمیل تنفرو دا زنان بزی دا زنان با واپسی کئی. قال لهم تنفروا قالوا دی انصار صحابه کرام او فرمایل لا نأخذ بقولك وندع قول زيد لا نأخذ بقولك وندع قول زيد من ناخلو عمل نکو تقلید نکو ساپا وینا باندی. لا ناخذ بقولك وندع قول زيد من ناخلو سا قول او نپریږدو من ناخلو سا قول چې پریږدو د خپل زید ابن ثابت رضی الله عنه قول نه داغي وینا با من نپریږدو. لا ناخذ بقولك وندع قول زيد. قال اذا قدمتم المدينه فاسالوا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما او فرمایل تاسو چې کله مدینی طیبی تلال شي تاسو تاسو کوي فقدموا المدينه ردی مدینی طیبی تبیالال
مدینه منوره والا خلکو د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه تاسو کو د یوې زنانه په باره کې چې د زنانه د طواف افاضه طواف زیارت نه بعد هیڅ راغی آیا دا بوسی ساری کی طواف وداع تا او کنه دا برخصتی کی طواف وداع د دین ساقط تی عبد الله بن عباس رضی الله عنهما جواب ورکړ چې دا زنانه بزی رخصتی کی به ساری کی بنا دین سوار وتو فرمل چې موږ ستا خبر ناخلو چې موږ پریږدو د حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه قول عبد الله بن عباس رضی الله عنهما دی تو فرمل چې کله تاسو مدینه طیبه تلاقی تاسو بیا تاسو کوي ندی بیا لال المدینه طیبه تو تاسو وکړو نو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ دا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما دا وینانا خلاف جواب ورکو مدینه منوره والا خلکو داغي مشر عالم او مجتهد حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه او د مکه مکرمه والا قاضی او مجتهد حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنهما نو مدینه منوره والا خلکو د حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه تقلید شخصی کولو دا تقلید کولو عبد الله بن عباس سے مسئلہ بیان کراغوی وتی من د خپل مشر عالم نه تاسو چې ستا خبر باندې من عمل نکو ستا تقلید نکو او حافظ ابن حجر سے دمرم لکلی دی چې کلا دی خلق حضرت زید بن عبد الله بن عباس رضی الله عنهما نه تاسو کو اغوی وت جواب ورکو په جواب کې وت د حدیث هم بیان کړ بیا مغوی چې موږ به د خپل مجتهد نه تاسو کو عبد الله بن عباس رضی الله عنهما دیتا د مسلې په جواب کې د حدیث هم بیان کړل لیکن دی بیا هم وی موږ ستا خبره نو رود عبد حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه نه به تاسو داغه خبره منو دا حدیث نقل کړي بخاری شریف جل اول صفحه 324 سی بخاری شریف جل اول صفحه 324 بخاری شریف اول صفحه 324 رحمانی والا چاپ دی حدیث دا ثابت شوا چې مدینه منوره والا خلکو د حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه تقلید کو ولی موږ د خپل عالم مسله منو داغه نه او تاسو خبره باندې موږ عملو نکو او دیم کې نه دا ثابت شوا چې عبد الله بن عباس رضی الله عنهما دیبان هیڅ قسم تردید نکو عبد الله بن عباس رضی الله عنهما په قسم تردید کو چې حضرت حدیث بیان امرتا سوي چې دا زید بن ثابت صاحب نه بتا پوښ کو دا یو دلیل د تقلید شو
چې مدینه منوره والا خلکو انصار او صحابه کرام د زید بن ثابت رضی الله عنه تقلید کو حدیث د بخاری دا ثابت شو. دیم دلیل حدیث مرفوع دیم دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن تلیگو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اراد ان يبعث معاذا الى اليمن هر کله چې نبی علیہ السلام اراده وکړه چې حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه یمن تولیږي لما اراد ان يبعث معاذا الى اليمن قال نبی علیہ السلام او فرمایل کیف تقضي اذا عرض لك قضاء كيف تقضي اذا عرض لك قضاء نبی علیہ السلام ته تپوس کی کله چې تا ته مسله راځي تو فیصله پس باندې کې كيف تقضي اذا عرض لك قضاء کله چې تاسو په سال فیصله راځي فیصله پس باندې کې قال اقضي بكتاب الله حضرت معاذ رضی اللہ عنہ او فرمائل جو فیصلہ کوم د الله په کتاب جو فیصلہ کوم د الله پاک په کتاب باندې اقضی بکتاب الله ولو مسئلہ حل کوم د الله په کتاب قال نبی علیہ السلام او فرمائل فإن لم تجد في كتاب الله کچرتو فیصله نشال کولی نی امید الله پاک په کتاب کې د مسلې حل په قران کې او نمومي قال فإن لم تجد في كتاب الله کچرتو نمومي دا فیصله د الله پاک په کتاب کې قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وی فرمایي زه به د نبی علیہ السلام په سنت باندې بیا فیصله کوم قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بیا فرمایي زه به فیصله کوم د نبی علیہ السلام په سنت باندې بیا تپوس نبی علیہ السلام کو قال فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله قال نبی علیہ السلام او فرمائل فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله کچرتو د فیصله حل د الله په کتاب او په سنت کې پیدا نکي حالا اجتهد برأيي حضرت معاذ رضی اللہ عنہ او فرمایل زب اجتهاد کو ما اجتهد برأيي اجتهد برأيي ولا آلو زب اجتهادم په خپل رأی باندې او زب کوتاهی نکم ولا آلو کوتاهی با نکم
فضرب رسول الله صلی الله علیه وسلم صدره، نبی علیہ السلام پسینه باندې وټپو. فضرب رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وهو پسینه باندې. نبی علیہ السلام پسینه باندې وټپو او بیا وقالو نبی علیہ السلام او فرمایل الحمد لله الذي وفق رسول الله صلی الله علیه وسلم. یہ فرمایل الحمد لله الذي وفق الحمد لله الذي وفق رسول الله. طول صفتنا الله پاک غزاد د پاره دي. چې موافق تو قاصد د الله د رسول. وفق رسول الله صلی الله علیه وسلم لما يرضي رسول الله، لما يرضي رسول الله. ټول صفتون الله پاک هغه ذات د پاره دي چې هغه قاصد د الله د رسول پیغمبر دا رضامندې سره موافق کو چې د پیغمبر څنګه خو اقشان خبره حضرت معاذ صاحب وکړه. د حدیث نقل کړي ابو داود شریف جلد 251 یو کم 50. ابو داود جلد 251 یو کم 50. ترمذی جلد اول صفحه 301 کم اتیا. ترمذی جلد اول صفحه 301 کم اتیا. دین علم غنو حدیث کتابونو دا حدیث نقل کړی دی. یہ حدیث مبارک نه دا خبره معلومه شو چې د یمن والا خلکو ته حضرت معاذ سے مجتهد لاړو او یمن والا خلکو د حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه تقلید شخصی کو د خاص دغه تقلید کولو. ځکه معاذ ابن جبل سے فرمای زب اجتهاد کوما او نبی علیہ السلام داغه په اجتهاد باندې خوشاله شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه په اجتهاد باندې خوشاله شو. نبی علیہ السلام دا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ په اجتهاد باندې خوشاله شو. یمن والا خلکو د حضرت معاذ ابن جبل سے تقلید کولو. معاذ ابن جبل سے مجتهد لاړو او یمن والا خلکو ته نبی علیہ السلام اولیگو داغه په مجتهد کې دو باندې خوشاله شو او مجتهد چې کله مسلو کې نه خلک به تقلید کوي نو یمن والا خلکو حضرت معاذ ابن جبل سے تقلید کولو. دا دلیل د تقلید دی. موږ مسلمانان د امام ابو حنیفه سے تقلید کو، یمن والا خلکو حضرت معاذ سے تقلید کو. اوس د یمن والا خلکو تقلید هغه چې کوم مسائل کې کړو هغه مسائل مدون او متواتر ندي. ها د صحابه کرامو چې کوم اجتهادي مسائل دي د حدیثو
کتابونو کې موجود دي ائمه اربعه هغه حدیث او مسائل رالی او هغه په خپل مذهبي کتابونو کې لیکي. نو ګوره دې حدیث مبارک دا معلومه شوه چې تقلید کول دا جایز دي. مجتهد به اجتهاد کوي او تقلید به غیر مجتهدین کوي. یمن والا قل غیر مجتهد هغه تقلید کولو او حضرت معاذ سے مجتهد هغه اجتهاد کولو. زمونږ دعوه کېدو چې غیر مجتهد به تقلید کوي او مجتهد به اجتهاد کوي. د حدیث د ابو داود او ترمذی په کتابونو کې ذکر دا دیم دلیل. دریم دلیل حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ فرمائی عرباض عین را با الف ضاد عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ فرمائی عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائی عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. نبی علیہ السلام او فرمایل چې تاسو باندې لازم دي زما سنت او سنت د خلفای راشدین او سنت د خلفای راشدین او دا ظاهر دا چې خلفای راشدین په خپل دور کې یو کسو اول ابو بکر صدیق سے دیم عمر فاروق سے دیم عثمان غنی سے او سلورم حضرت علی سے نو د خلفای راشدین په خپل دور کې تقلید شوی دی. د خلفای راشدین په خپل دور کې تقلیدی شخصي شوی دی. ابو بکر صدیق صاحب د خپل دور مجتهد خلق کی طریقه منل دا د پیغمبر حکم دی علیکم لازم دی پتاسو. بیا د ابو بکر صدیق صاحب نه بعد عمر فاروق صاحب د خپل دور مجتهد داغه تقلید کیدو. بیا عثمان بن عفان صاحب بیا حضرت علی صاحب علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین. دا دریم دلیل شو دا تقلید د خپل دور مجتهدین خلفای راشدین او د غیر مجتهدین د پارسو نبی علیہ السلام حکم او فرمایي تاسو به د مجتهدین څخه کوي تقلید کوي. دا دریم دلیل شو د حدیث نا د تقلید. منګو تاسو مسله دا و بغیر مجتهد باندې اجتهاد او بغیر مجتهد باندې تقلید او په مجتهد باندې اجتهاد کول دا واجب دي. درې دلایل احادیث مرفوعه من او تاسو وی یو حدیث د بخاری د حدیث د ابو داود او دا درې حدیث د مشکات شریف دي. د دې صفو لیکي مشکات جل اول صفا یو سلوی مشکات جل اول صفا یو سلوی ابو داود جلد دیم صفا 290 ابو داود جلد دیم
صفحه 290. ترمذی شریف جلد بیم صفحه 96. ترمذی شریف جلد بیم صفحه 96. دا درې دلیل منګو تاسو وی چې تقلید دا بالکل صحیح بلکې واجب دی. زمونږ استاد چې کوم تا په مذهب چلی دل دي دا د قران او د نبی علیہ السلام د حدیثو دا پرانا کې منګو تاسو لیک دلایل بقایه ان شاء الله بیا وایو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.